وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواه احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، دی وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي، هغو فرمایلو چې څوک د الله تعالی سره په دې حال کې یو ځای شو، یعنې دله مرګ په دې حال کې راغی چې دا د الله تعالی سره هیڅ شی د شیانو نه شریک کړی نه او 15 وخته مونځ یې کو او د رمضان مبارک روژې یې نیولې، نو دی به وبخلی شي. ما عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د خلکو له زیری ورنکم؟ نو هغو وفرمایل چې پرېږده چې دې عملونه وکړي، یعنې چې ته دا زیری ورکړې، دا خبر ورکړې، دی به بیا نور عملونه پرېږدي، نورې نیکۍ به پرېږدي، دې ته به تکیه ووهي. نو پرېږده چې ډېر زیاتې نیکۍ وکړي او د الله تعالی قرب حاصل کړي، نیکۍ ډېرې وکړي او په جنت کې اوچتې مرتبې دې ته میلاو شي.